وړې سره تعلق لرم چې کوم فرست نو ما هلته هغه انډر 16 کې تللی ازبکستان ته هغه کې مونږ سیلور میډل راغلی بیا هغه نه بعد مونږ بیا یو ټرایل شو پېښور کې هغه کې بیا مونږ ټرایل ورکړل هغه کې بیا سلیکټ شو بیا کیمپ لګېدلی و په اسلام آباد کې هغې کې بیا ټیم کې مونږ راغلو چې ټیم کې راغلو هغه ازبکستان لرلو انډر 18 ټورنامنټ و هغې کې بیا مونږ ګولډ میډل واغوستلو نو چې کله هغه کې مونږ ګولډ میډل واغوستو مونږ ایشیا له کوالیفای وکړله په هغه کې تقریبا 10 ټیمونه راغلي وو چې مونږ کوالیفای وکړله پسې په بله میاشت کې بیا مونږ بحرین له لړلو انډر 18 ایشین چمپینشپ و هغې ورلډ کوالیفای وه نو په هغې کې مونږ له سخت ټیمونه راغلل 100 ټیمونه وو نو هغې کې الحمدلله مونږ چې کم ټیم مونږ له مخې له راغلی ټولو نه هم ګټلي وو مونږ هغې کې ورلډ له کوالیفای کړې وه کومه نه مونږ شروع کړی نو 3 څلور 15 ځلې مونږ دا غټ غټ ټورنامنټونه کړي نو ټولو کې مونږ الحمدلله ګولډ سیلور برونز دا میډل اخیستی د خپل کلي نه دلته بوړې سره د بوړې نه لږ چوک نه بره ګراونډ د هغه نه به مونږ دلته تللو کلي نه بیا پرېښولو هم نه خو چونکې بیا به مونږ هم په پټه باندې به راغلو یو شی په یو ځای کې ټورنامنټ بل ځای کې پټه نو الحمدلله په هغې کې مونږ له دومره مقام یې وشوله چې دا هغه له راورسېدو خو چا داسې مونږ له چیرو کړي ډېر خلک روم وړل بس صرف دا راوړل اوس بیا لو هم بس نور بیا راوړل دلته کې د ځوانانو کومه کارکردګي ده د پښتنو په دغو کې خو د ټیلنټ کمای نشته خو چې کم نمایندګون یې دي یا کم ګورنمنټ دی د موقع نو ډېره د افسوس خبره ده چې مونږ دا د خپل وس مطابق یو انټرنیشنل کلاړي دا چې په کومه طریقه باندې مونږ ورته اعزازي پروګرام وکړلو دا د دغې نه دا ډېر په ښه طریقه باندې کول پکار وو خو دا به اوس داسې ویو چې مونږ د خپل واس مطابق وکړلو یحیی فریدین د چا نه کم نه دا ګوره تاسې له د خپل غربت بیان کړلو چې زه هیڅ هم نه یم سپورټ کړی خو مو د پاکستان نوما کړي په دنیا کې امید لرم چې انشاءالله دا به نور هم د پاکستان نوما روښانه کوي